رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه خصلتونه داسې دي چې دا په مسلمان کې نشي جمع کېدی. یو بخل او دویم بد اخلاقي. مسلمان سړی چې دا چرې هم بخیل نشي جوړېدی، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي. او دویم نمبر دا چې مسلمانو دا چرې هم بد اخلاق نشي کېدی. نو بخل چې دی دا یو ډېر زیاتو بد عمل دی. په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې السخي قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه، بعید من النار. چې کوم انسان سخی دی دا الله تعالی ته هم نږدې دی، خلکو ته هم نږدې دی، جنت ته هم نږدې دی او د جهنم نه لرې دی. او چې کوم یو انسان بخیل دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه، قریب من النار. چې کوم یو انسان بخیل دی نو دا د الله تعالی نه هم لرې دی، د خلقو نه هم لرې دی، د جنت نه هم لرې دی او جهنم ته نږدې دی. په دې وجه باندې بخل دا یو ډېر زیات بد عمل دی. موږ او تاسو له پکار دی چې د بخیلتوب نه ځان وساتو. په هر یو دغه کې چې کوم دی خاص د الله تعالی د رضا لپاره هر یو څیز عمل کوو.